بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی جی خلیل الرحمن سواتی او زه د شوبې بازار صدر یم چې دې ته متحد د اوټس پیپر ډیلر اسوسییشن زه د خپل بازار نمایندګي کوم. دې بازار ته زه تقریبا 45 سال کې تقریبا زه راغلی یم او د 45 سال تقریبا د دې شوبې وشو ما ته یاد دي چې دلته په شوبه کې کاروبار و روزګار و او زموږ جی پیله روزګار چې و که نه نو زمونږ د غټو کاروبارګاړو د راکټو چای کې نوګانو مختلف غټو ګاډو کاروبار او دلته مصریانو او دا ځای شوبه چې دا ډاکه وه خو بیا تقریبا په دې ښار کې رش شو د رش په وجه باندې دا شوبه خلکو یې وځي د دې نه غټ مصریان ووتو بهر لاړو رینګ روډ ته لاړو کوار روډ ته لاړو مختلف ځایونو ته لاړو د هغې نه پس د الله پاک په فضل و کرم سره په دې شوبه بازار کې کینټین بورډ زموږ د پلازې دا مختلف ځایونه جوړ کړو دا جی جوړ کړو او په دې کې زمونږ کاروبار داسې روان شو چې په دې وخت کې زمونږ مالونه چې کوم راځي هغه زیات د موټرو د لنډکوزرو د پجارو خو لکه چې کوم قسم ګاډی نو هغه مال موږ په شوبه کې میلاویږي. بل دا مالونه چې موږ جی زیات تر د پاکستان خلک د جاپان نه د ملیشیا نه د انګلینډ نه د تایلینډ نه د هر مختلف ملکونو موږ دا مالونه جی راوړو پاکستان ته او دا مالونه چې کله موږ راوړو نو موږ دا مالونه جی بیا مخکې په افغانستان باندې راتلو هلته موږ کسټم ډیوټي ادا کوله. اوس موږ کسټم ډیوټي په پینډۍ کې په لاهور کې باقاعده طور قانوني طور کسټم ډیوټي ادا کوو. هغه مال چې د هغه ځای نه مختلف خلک بیا راشي د سوات د پنجاب خلک د پېښور خلک مالونه والي او پېښور ته جی راوړي خپل ملکونو ته. نو په دې شوبه بازار کې الحمدلله ډېر ښه خلک او ډېر نیکان خلک دی ښه کاروبار دی ښه روزګار دی پکې او تقریبا دا به ته ووایم چې هر قسم سامان دلته په رعایت باندې میلاویږي او بارملکې سامان میلاویږي او موږ د دې کسټم ادا کوو. زموږ ښکلی ملک دی ښکلی پاکستان دی ولاد آباد لري. موږ حکومت ته اپیل دا کوو چې موږ الحمدلله پاکستانیانو پاکستان منو خو موږ ته دا کسټم چې کوم دی دا ټرایپورټ چې موږ ته خالي شي او دا لرې موږ ته دغه شي کولاو شي. زما نوم احمد نور دی تعلق چې کوم دی نو مومن صافي قوم سره ساتو او زه د شوبې بازار جنرال سیکرټري یم. ما سره دلته کې صدر خلیل الرحمن زما صدر صاحب دی. د افغانستان ایریا باندې زموږ دا معامله شروع وه دلته کې چې دی الحمدلله تقریبا 5000 6000 دوکانونه یې ټوله شوبه کې کافي ډېره غټه ده. داسې ورسره یو بل مارکیټ دی 2000 روزو والا ورته وایي. نو دې کې اوس دا مختلف دا کنټونمنټ بورډ والا دلته کې دا خپل یو 3 مارکیټونه اساس کړل. دې کې هم دغه مصروفیت رالو او دې کې چې دی بس دا سلسله اوسه پورې تقریبا کافي عرصې نه روانه وه. بیا چې زموږ د افغانستان نه دا مالونه راتلل خو زه هغې کې چې دی دا معاملې رالې موږ ته اوسه پورې پته نه وه چې دا نان کسټم پیډ څه ته وایي کسټم څه ته وایي خو زه هغې کې موږ ته هم پته ولګېده الحمدلله زموږ چې دی هغه طرف نه چې مالونه راتلل دا کسټم والا به نیول پولیس والا به نیول. نو اوس چې دا موږ بالکل کلیر کوو نو موږ اوس تل د اسلام آباد باندې راځي لاهور باندې راځي کراچۍ ته راځي خپل کنټینر پېښور ته هم راتللی خو پېښور کې لږ شان دی څه پرابلم و د هغې وجې چې د هغه دلته نه بندې شوې نو اوس په اسلام آباد باندې راځي چې اسلام آباد باندې راځي هلته کې الحمدلله اوس موږ چې دی بالکل هر څه کلیر تقریبا د 22 لک روپو نه والي که نه تقریبا 40 لک روپو پر کنټینر باندې موږ کسټم ډیوټي جمع کوو. نو دا اوس موږ له ډېر زبردست سیسټم دا چې زموږ لکه بار نه راځي بس خمدار کراچۍ باندې راشي ریپورټ هلته نه بیا اسلام آباد ریپورټ کې راشي هلته کې چې دی بیا موږ له یو لیست میلاو شي لیست بار نه راځي انوایس ورته وایي هغې ته انوایس راځي هغه انوایس په مطابق باندې کسټم والا زموږ د مالونو باندې یو شي باندې چې دی د مکمل کسټم ډیوټي جمع کوي چې سم د قانون په مطابق باندې هغې کسټم ډیوټي موږ جمع کړو موږ له دا بیا کلیر راکړي بس بیا چې د هغه موږ اسلام آباد نه راوړو اسلام آباد نه بیا پېښور ته راشف شي دا سامانونه. نو بس د ټول پاکستان کې دا معامله شروع ده او بس اوس موږ دلته خوشحاله یو خدای څنګه خپل پاکستان له آمدن هم رالو او موږ هم ورکې الحمدلله صفا شولو ځکه چې مخکې هلته نه راتلل نه هلته کې نان کسټم پیډ وه. نو اوس موږ په دې باندې کلیر شو چې یاره دا کلیر کسټم ډیوټي جمع کوو موږ الحمدلله اوس خوشحاله مطمئن یم او څه پروا هم نشته. نو دا الحمدلله الله مهرباني ده. کسټم سره خو زموږ کاروبار نور هم ښه شولو ځکه چې دلته کې یو آزاده
لاره شول آزاد سیستم شو اسلام آباد کې والا زموږ نه مخکې سامان دلته را رسېدلی نو لکه څه پرابلم نه خو اوس د کرونې وجې چې دی لږ شان د پرابلم رالو کرونې چې دی ټوله دنیا خراب کړه نو موږ هم خراب کړي وه